او دا خبره نه ده زړه خبره. فرعون پوه شو چې غر کېږم، پوه شو، قوم مجبور کو چې ورځه پې کنه ته هم خدای او چې ګورګړی شو سره د فوج او د سمندر د منځ ته شو، د دریاب د منځ ته شو، دریاب ته حکم وشو چې ویني سا دریاب کونیو چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړو تماشا کول. قران کې راځي چې قوم باغی شو، حضور علیہ السلام ورته فرمایل فانتظروا انا معکم من المنتظرین، وې د خدای د گرفت انتظار وکړئ، زم انتظار کوم چې په کوم رنگ کې بمرانی سي. ابو جهل چې په بدر کې راولي وو ډېر ترپا کې واله خو بیا هیڅ نه کړ. فرعون چې ونی وو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې خدای ته دی وایي چې بچبي کی تا منم. نو موسی علیہ السلام ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم، اوس پیمانه شوي، اوس پیمانتیا څه سود نه لري چې ګیر شي بیا نه خلاصي. دنیا کې وګورئ عزیزان، یو سړی دغه ته کینسر مرض ولګي، کینسر ستاده هسپتال چې دی په یونیورسيټي کې ارنم شاټونه دي او دوايان دي، اپریشن دی، کله کم زیتی غسکی کله کم زیتی غسکی، لندن ته بوزي اندامونه ته غسکی، نتیجه سره وځي یو کینسر مرض دانه دا واغې جرړې واچولې، دا غي جرړو علاج چې د امریکا او لندن او برتانیا هم نشي سره ته مرشي کې نشي، یو دانه دی رونی سي بیا تاسو خلاصول نشي. نو عزیزانو الله دې د هغه عظیم گرفت نه مونږ ساتي. نن پاکستان د هغه عظیم گرفت په گرفت کې راغلی. پاکستان کې اول نمبر باغی د پاکستان حکومت ته. تاسو وګورئ پرون دې ملک ته د هندستان یو ډم راغلی و، اوملده چې دې ډم له دې خلقو کوم اعزاز ورکړو، کوم عزت ورکړو. نن می چاته وی مالوا اوري چې دې ډم له چا دعوت ورکړي چې پاکستان تراشه مونږ به عزت کوو، که وخت راتلو سره دا سره ما پرې هم نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړې چې ته هندستان تلاړې نو مونږ له ډم راوستو. څنګه خبره ده چې ډمې مونږ له هندستان راولې غلو، مونږ د ډم په خوشاله کړو. اول تصاب روس او انډیا سوچ سمجھ سکیم لاندې مونږ په پندای کې په کباب کړو. دا څنګه خبره؟ دا څه دا ګوګو قوم په سپوي ګوګوان، دا څه ګوګوان، دا څه سړی دی. ما اخبار کې کله وګورم چې اعلی سطح کا اجلاس ہوا، اعلی سطح اجلاس. خدا کا قوم پکار دے چې کوم قوم پورې سر وي ستاله سطح اجلاس جنیجو کوي. ته جنیجو دې بوت ته وګوره، دې سر ته وګوره، دې غوګونو ته وګوره. اعلی سطح اجلاس جنیوا مذاکرات دی، اله دسخط پیوش، اله دسخط پیوش. اوس بنیاد یې ګوره چې جنیوا مذاکرات نه دی الله مان راکی چې سبا جوړیږي. په دې خبرې ای تاسو رښتیا اسه جنیوا ټکین پیږي وای کنه ته هم تاکال نه دی راځي. رات څه ته وی دا دسخطونه په څو شو، معاهده په کې څه طے شوې، په دې پوهیږم. خبرم تیئی نو تو وای چې قوم د قوم داسې ګوګشتوان وي او داغي قوم حال بچي انجام بچي.
نو زما دي ځانو عرض داو چې قرآن او فرمائے په بنی اسرائیل یو خاص احسان وکړو چې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کړئ هغه وخت چې ما تاسو ته نجات درکړه د آل فرعون نه یسومونکم سوء العذاب چې دې فرعون با تاسو له سخت عذابونه درکول داسې عذابونه چې الکان بم کېدن او به لالول او جنکای بم چې کېدی به پرې او یا زرع الکان حلال کړي فرعون او یا زرع نو واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون فرعون میں سرد آل غرق کړو تاسو د دریاب په غاړه ولاړوي تماشم کوله تاسو ورته کته او تاسو مخکې می غرق کړ د تاسو د دینه نصیحت نه اله چې تاسو می بچ کړو هغه می غرق نن چې څوک په بم کې والی جاي او تو ورته وګوره نو دا تا د پاره عبرتي چې کده سره می داسې وکنو تاسو سره کولای شم نشي کولای تاسو سره کولای شم خو سوچ وکړه بیا به وای چې زه پوه نه ما ته پته نه و نن د سپي اډو کې وي موږ په دې ملک مونږ ترا غرزولي چرته اډو کې راو غرزي والی جی دا 3 لک روپۍ جماعت په جوړ والی جی دا 15 لک روپۍ جماعت په جوړ او زمونږ دا جماعت ته پاس اوس خصو کو درې دې نشي جمی کې خلا بیا مخې اورد یو وزیر راته وې چې 10 لک روپۍ والا دا جماعت جوړ کا ماته ما ورته چې په پاکستان حکومتونو ما توکانې نه دي توکلي سلويخ کالا نو زه د سلويخ تو کالو او 10 په 10 لک روپۍ ماتو دغه څه خده کسو قدرېږي پنور به مدرېږي کې نزي خپل کار بکې ته مونږه سموټ خرڅي زئی زیاړو مونږ نه ورکوم اوس مال چې څوک راځي ابدا عزت نه غواړي چې خزه کې کېنه ناستم کنه جی په سرک بکینه او په وانه کې ناسته خو عاشق سړی چی او عزتونه نه غواړي غواړي 10 لک روپۍ دی او هفته خبره ده 10 لک روپۍ والا د جمعه جوړ پاس په صادر او چھت مت باندې 1.5 روپۍ لګي مال سو غړ به خدای را پیخ کی ته پوښو هم تاسو کې به چرته غړ غوندې گیر شي پاس بڑا چت جوړ کی او د حکومت په پیسو جمعه جوړول زه د حکومت اول نمبر دشمنی چې وخت میراشي دوی یو بزدا سي علالوم او پکوړای به کې مکوم پرېدم نه دا منبران پرېدم او نه به د حکومت پرېدم چې تاسو د ملک حکمرانان وای دیکھو وګورئ د قیامت پر ورځ به هر سره په رنگ رنگ شکل کې پیشي د ملک حکمرانان او بادشاہان به پیشي خدای به ورته وي تاسو له ما بادشاہي درکړې و او مشري می درکړې و تاسو ما د ملک مشران کړی دې د پاره وای چې د غریب آه در نه مال اسمان ترا نشي او تاسو نه د غریب آه مال راغله دې نو په خپل ذات می دې قسمی کبم پرېدم دا پدې دې نه خوشاليږي دا د شاخه تاقای ځامن چې مونږ له اقتدار او حکومت په لاس کې راغلي جوړ دا خوشحالي ده دا شنه دومره غوندي چیرړه په موټر چې دا به د جهنم سیخونه وی او د دوی سپېګمو له په داغونه ورکړلې نن خو ته خوشحالي غني تاسو ورته ټوکرای کېږي او صاحب چې سحر شي د ټپوس بچي د وزیر په دروازه کې هم د سپیرس پګمی نیولې خدای خراب کچ خراب کله چرته کور کې د لوګي مړ شي
بے غیرت و بے حیاو د لوګو مردار شي خو دی حکومت ته د کار موای مرشا درخواست بم پلاس کی وزیر په دروازه کې اب پیولی کی پیش پرون ماتا یو سړی را چرته چوګیادګار کې چرته دې کب کې بندے کا څه بلا خبره دا چراشی مال په دواړه لاس سره سلام نو ماته وی چې جی دا درخواست مہر سے پیلی کری وزیر اعلی سے پیلی کری پلانی پیلی کری پلانی پیلی کری مزو سوکم وی ته خالی کمیټه کې سپرن ته اغل او آیا چې نو مال کزا هغه ته و او استاد کاروش نو تب داوي چې وزیر اعلی را تلی کړي دا خو به نه وي چې بجلیګر مولا وکړه او به وای دا او به وای ولا کې وای څنګه وشو مہر صاحب وزیر اعلی صاحب بجلیګر مولا وکړه دا بنه مالزا ورشه دغه درخواست یو څه د مہر په دې سپېګمو کې ورمنډه او د وزیر په دې سپېګمو کې ورمنډه ورته د کمیټې او د چواریانو سپارن په هغه نه منیستاو کوم ٹھیک ده ما تسله مال چې درخواست وروړي پاس سپین کاغذي ونی کا ورایا ککوله می شو ډېر خدای کې نزد د وزیرانو درخواستونه نګرزو مونږ دا ووري وزیر چې په کوم درخواست لیکلي ز پاغي توکانې نه توکم او بیا دینه زیات شرمېدل ملک بچرته ای چې وزیر به وری کی اولاد د چواریانو جمعدار به نه من زبو منشترم د یو محکمه او زبو وایم چې دا کار دی ونشي والله چې تخ یو خپل لاندې کوم او بل دې باندې کوم په من دي سری کوم تبه د ما د خط څنګه مانی دا شرمېدلی وګوره بیا حیا دا ستاسو ملک دی او دې قوم خود سر ترانه مونږه وایو چې آشنا له پند ورکا او چې پند نش د شګو پند ور په سر کا چورمېږي ماچ مونږ څه کار مونږ په دې خپل خدای شپاره سنې یقین دی چې ترسو د پاکستان بے حیا حکومتي د بجلیګر ملاقات به خدای پاک دې وزیرانو ته نه پیخای دا دعا راته وکړي چې یا الله زما سر دوی ته ټیټ نه کی دا ما ته دعا وکړي چې خدای ما دسه خصیمه کله کله چې خصیانه کړه پرون د روزي متعلق میټینګ نزاده سرکار تالی 60 یو نو راغله یو ولی یریدا چې زمونږ د روزي او د حکومت د روزي خو به فرقي خامخه مونږ هو حکومت حلال یا حرام کمیټه خو مونږ منونه او تاسو ته اریان ما چې و ظالم قومه دا اختر میاشت خود ووم اسمان نم رو باسي ار اختر پشپ باندې 2-300 غوانی چې مونږ لیدل دي او زمون پهلانونو بیړه تباشوا چالکه د جمعې پشپا یا د خالی پشپا چا میاش لیدل دي یو قربانه نه وي چې مال لیدل یو نو خو موږ سو چې غوانی زوانه شم چې روزه ده اشنغر والا هو فیصله کړی دا چې روزه ده اتوار روزه ده اوس مونږ اړیانی پرون ما وې چې روزه داس چللې پرون سحرم میاش لیدلې شوی او نن سحرم دنیا لیدلې ٹھیک ده ما وی چې فیصله نکو د اتوار پشپب قاسم علی خان جمعات کې مانځنه پس غونډیګو کچاوي چې مونږ میاش ولیدا وډېره خدا کینی خبره به پیر ته زی بیا تاسو نن بیګال راشي او قران در کوم چې میاشت لیدلې کمه سبا د پاره اعلان نکو
دې حکومت په دې ډب نه ما او ګوان به پکار نو څنګه دلچسپي چې د اختر په میاشت کې وي پکار داده چې داسې دروځي په میاشت کې نو سباش په لبا قاسم علی خان جمعات کې فیصله کو چاہے د اتوار روزه داو کنه دا ٹھیک ده جی او کچا د جمعې پشپا د شعبان میاش لیدلی وی نو اغا سباش پیلا التراش یام سباش پیلا میاش تولیدا نو ربانیو کئی چې سباش پیلا التراش لکه یو عالمو هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق تا ډېر شد مت سره کور ته بچراغه نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو ناغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا نو ټول شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډولا سهار به بیا ټیکو امتحان او ابتلا رااله یو فقیر ولاړ دے په دروازه کې خز خیر ورولې غلو زه خیر نه علم پیسې ورولې غلې نه علم خز ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولاړې ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دې راکون مهرباني بدی وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وریږي ستاد خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نه ورید اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف ته کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده کرامت او کشف یو شی بزرگان چې دي ناغی ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا به او 10 کولو د به ورته داسې وکړه نو حدیث کې راځي چې دا او 10 ابو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مس سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي نو دا علم